بسم الله الرحمن الرحيم. والغضب ثوران النفس عند إرادة الانتقام. دا بند کړه قدرتی برابرونه بند شي دې څه پیدا نشته دا چلیږي حق نه غیر المغضوب کی مغضوب ماخوذ دے دا غضب نہ دا غضب وضاحت تب تکی غضب ویلے کیږي ثوران ته وینا جوش کی وینا او کم ټیم کې دا جوش کی عند اراده الانتقام چې کله د انتقام اراده وکي ها ویګه خبره باندې ته دا چانه بدل اخلم انتقام اخلم زکه هغه څه چل کړي نو دغه وخت کې ستا وینا سو کی جوش تک کی جوش ته سوې غضب پول شلای به خبره ها نو دا نفس معنا دلته دم شلوخه ثوران النفس معنا ثوران الدم پوهیږئ او چا ویلی چې نه د نفس معنا دلته دم نه دی بلکې د نفس خپل معنا نفس ته پوه شلای باطن دی ها دا هیجان چې راشي او دا جوش چې راشي نو هغه په څه کې راشي په نفس کې راشي ویګه به خبره باندې څه کې راشي چې کله ته د انتقام اراده وکي سو کې نو دنه چې کوم قوت نفسانی دی هغه کې جوش راشي هغه کې نو هغه بیا سبب وګرځي د هیجان او دم دغه سره وینه کې هم سره راشي جوش راشي نه پوهیږي به خبره باندې دنه نفس نه دی نفس هغه کې سره راشي هیجان او دغه راشي د انتقام په ټیم کې نو داغي د هیجان او د ثوران نرستو بیا وینه کې هم سره راشي هیجان او جوش پکې راشي پوه شئ نو ول غضب زکه غضب چې کوم دی نه د صفات نفسانیه نه ده د صفات لکه تاسو وایي جود او سخا دا ټول نفسانی او وجدانی صفات دي د باطن ها غضب پکې د کشان دي ځکه د غضب مقابله کې رحم دی کنه نو رحم هم څه دی تاسو رقت القلب وای د زړه نرمواله نو غم یو پوه شولې به خبره نه بهر حال ثوران النفس معنا هیجان النفس هیجان نه مراد دا جوش ته جوش یا د ویني یا د نفس پوه شولې او عند اراده الانتقام دا کم ټیم کې راځي چې کله ستاسو د انتقام سي اراده فاذا اسند الى الله تعالى اريد به المنتهى والغايه او چې کله د دې شی نسبت چاته وکړل شي اسناد د غضب نسبت ښه نو اريد به المنتهى د دینه به مراد سي منتهى وای چې هغه انتقام دی والغايه او غایه ترنه مراد دی پوهیږئ علامه مر لکه دا خبره مخکې په تحقیق الرحمت کې څه شي ده پوه نه شولای نو ذکر د غضب او مراد ترنه انتقام او سزا ورکول ها صور کول لکه الت ذکر د رحمت او مراد رنه احسان او سو احسان تاسو ته الت ویلو چې د کوم سیز اطلاق په الله تعالی باندې د کوم سیز اطلاق په الله تعالی باندې په اعتبار د مبدی سره نکیږي نو هغه په اعتبار د غایې سره اخلي الت ویلو کنه نو د رحمت مبدا څه ده رقت القلب میل نفسانی التویلو کنه او د هغه غایه او اثر بیا څه شي دی احسان نو د سی غضب څه شي دی ثوران دی د ویني جوش دی یا د نفس هغه جوش دی او د هغه نرستو بیا د هغه غایه او اثر څه شي دی انتقام نو د الله تعالی ته چې د غضب نسبت شي په دی باندې غضب کړل شي نو خو غضب ته الله تعالی کړی دی نو غضب خو هیجان ته وایي نه الله تعالی خو د هیجان نه منزه دی پوه نه شولای به خبره باندې بل دا خبره چې هیجان انفعال لسنه دا خو یو اثر قبلول له او الله تعالی دا اثر قبلول نه نو الته یو بل خبره هم کړي و چې د کم سي اطلاق په اعتبار د کم فعل اطلاق په د کم اسم اطلاق او کلمه اطلاق په الله تعالی باندې په اعتبار د انفعال سره نه کیږي هغه په اعتبار د فعل سره اخلي فعل نو هیجان خو څه ته ویل کیږي اثر قبل ولي او صور کول سزا ور کول انتقام هغه فعل لك الطريقه القلب چون هغه تاثر انفعال او اثر قبل ولو
او داغه سره احسان کول یو فعل سو نو الته دک دوټی کی درته ویلو چې د رحمت نه با اگر انفعالی معنی نی مراد بلکې فعلی معنی به مراد نو دلته هم د غضب نه باغ انفعالی معنی نی مراد بلکې سبب مراد نو فإذا أسند إلى الله تعالى چې کله الله تعالی ته اسناد وکړل شي نو اريد به المنتهى والغايه نو د هیجان منتها او غایه څه شي د اعلان د ناقد انتقام لیکل دی یا سزا ورکول علامه مره لکه دا خبره مخکې په تحقیق الرحمت کې څه شوی ده تیر شوی ده تاسو په شولای خبره باندې او تاسو حاشیه بل خبره کړی ده چې دې چلته هیڅ ضرورت نشته ده دا حقیقت شرعیه ده ها حقیقت ما ته ګوره رحمت لغت کې وضع د رقت القلب لپاره ده خو په شریعت کې رحمت وضع ده د احسان لپاره بس نو دا حقیقت او خبره ده چې لفظ په حقیقت حمل کو حقیقت شرعي وانه دلته د غضب خپل معنا لغوي هیجان ده څه ده خو شریعت غضب لفظ د څه لپاره وضع کړی دی احسان انتقام لپاره څه لپاره بس ذکر د غضب او مراد نه انتقام کته دا مجازي معنا نه مجازي نه د حقیقت شرعي دی لغوي نه ده او څه ده وعليهم في محل الرفع او غیر المغضوب عليهم نرست دا عليهم نه دا په محل ده ځکه عليهم جار مجرور دی کنه او جار مجرور خو مرفوع نشی راتللی نو دا په محل څه کې دی رفع کې دی معنی کدل تبل یو اسم راغلی وي خو جار مجرور نه وي نه به ضرور سو مرفوع وو کنه ځکه مغضوب اسم مفعول له او اسم مفعول يعمل عمل فعله د خپل فعل مجهول فشان عمل کې فعل مجهول نائب فاعل رفع ورکی ندیب هم نائب فاعل زور کی خپل درته وایي لانه نائم زکدا عليهم دا نائب د منابل فاعل فزيد چا باندې د فاعل باندې او شله خبره باندې فعل معروف فاعل غواړي او فعل مجهول نائب فاعل غواړي نه دک شان اسم فاعل فاعل غواړي او اسم مفعول بخلاف الاول فخلاف د اول عليهم یو انعمت عليهم کې عليهم راغله پوهیږي ځکه هغه په محل د نسب کې دی په محل نما ته ګوره المغضوب عليهم نا رستو دا علا چې راغلی دی نو دا علا د تعدیت لپاره ده څه لپاره ده او دا هم د مغضوب لپاره څه شولو نائب فاعل تاسو پوه شئ لکه الت انعمت عليهم کې عليهم کې دا هم د انعمت لپاره مفعول به ده کنه په واسطه د علا سره او علا د تعدیت لپاره راغلی ده نو هغه عليهم کې هم منصوب ده محلا او دا عليهم کې هم څه ده ودش ولا مزيدة ولا او لا ولا الظالين کی چکم علا راغلی دا نو دا مزید دا لتاکید ما پی غیر من معنى النفی من معنى ولا الظالين کی چکم علا راغلی دا نو دا لا زائده دا لا اولاد حروف عاطفون دا دا اسنه د اولاد حروف زیادت نه د حروف نو دا لا زائد راضی د واو عاطفه نرستو خو کله چې د نفی نرستو راشي یا د نهی نرستو راشي او د صد لپاره راضی د تاکید د نفی لپاره لکه ته ما جاءني زید ولا عمرو ما جاءني نو وګوره ولا عمرو کې دا لا زائده ده دا لا دا و نرست رالاله او مخکې ته نفی راغلی دا ما ته نه زید راغلی نو نو ستا غرض په دې لا سره دلته زیادت نه سره یو خو تاکید کوي د نفی او بل ته وایي چې دا ما جاء دا مجیئت چې نفی شوی دا د هر واحد نه نفی شوی کدی سی ویلې چې ما جاءني زید و عمرو نو چابوي چې زید او عمر مجموعه نه دی راغلی کیدی شي یو راغلی کیدی شي او چې تاوی ولا عمرو نو مطلب یو نه دی راغلی تو نه شوی یا بد نهی مرستو لکه ته لا تقربوا الزنا ولا السرقه لکه د زنا خو عالم مزه او د سرقې خو عالم دا ولا السرقه کې دا لا صدا زائده ده او د واو عاطفه مرستو راغلی ده او مخ کې تو نه شوی خبره باندې ها یاد مو کړله خبره
اوس راشه قاعده دک دا چې لا زائد راځي د واو عاطفه نه رستو خو چې کله د نفي نه رستو راشي یا د څنګه رستو راشي د نهي نه رستو راشي اوس راشه آیات کریمه ته ولا الضالین کې لا زائد دل تراغله د واو عاطفه نه رستو خو مخ کې خو نه نفي شته نه بغیر المغضوب علیهم کې خو غیرې شته دی او غیرې خو د صفتیت تفاره ده کله کله به معنا د استثناء راشي خو د نفي خو مخ کې څه تذکرہ او د نهي نو بیا خدا آیات کریمه په ظاهر کې د نحوی قاعده خلاف معلومیږي نه یا خو قاعده کې څه مسله ده وایګه به خبره باندې نو دې هغه خبره کې چې ټیک ته د غیرو وضع د څه لپاره ده صفتیت تفاره ده خو غیرو کې معنا د نفي ده غیرو کې چې معنا د نفي بکرا لاله نو ول الضالین کې لا زائد را لاله د واو عاطفه رستو مخ کې نفي راغلي ده خو نفي لفظا نشته او معنا نشته نو دیسی شو چې لل مغضوب علیهم ولا الضالین لل مغضوب نه لار د هغه کسانو چې غیبانه غضب شوه دي او نه لار د گمراهانو دیسی مونږ وایو کنه نه د غیلار او نه د دیلار کو شله به خبره اوس عبارت تدن نګوره ولا مزیده لا زائده ده لتاکید ما دا تاکید کی ما د هغه سیس پی غیرن چې په لفظ د غیرو کې دي الکه په لفظ د غیرو کې سدي من معنى النفي دې کې معنا د نفي ده کنه فكأنه قال گویا چې داسي او للمغضوب عليهم ولا الضالين تاسو په شله خبره ها ولذلك او د دې وجنه چې غیرو کې معنا ده څه ده د نفي ده نو جائز ده ها انا زیدن غیر زارب عبارت تخ گوره ها انا زیدن دا جائز ده او دا جائز نه ده چې انا زیدن انا مثل زارب ولکه پوهیږئ وکنه تدې وسنګ پوهیږئ ها دا خو په بورډ غواړي ها انا زیدن غیر زاربن دا ترکیب اصلا دا سي ده انا غیر زاربن زیدن ولکه پوهیږئ انا غیر زاربن زیدن ده ها خدا زیدن په غیر زاربن باندې څه شوی ده را مخ کې شوی پوه کې شولې نو دا ترکیب جایز ده او دا مخکنه سن ده دا ورپسې سن ده پوښله به خبره باندې دا ولی جایز دی او دا ولی جایز نه دی نه ماته ګوره دا غیرو مضاف ته چاته ظریف ته څه نو ظریف مضاف الیه شلو بیا دا ظریف نه دی دی عامل دی دی څه دی بچا کې عامل دی په زید بچا کې نه غیرو مضاف شو ظریف ته او ضارب عامل له پچا کې په زیدن کې ها نماته ګوره دا زیدن مفعول به شو د چا د پاره د ضارب د پاره نماته ګوره ضارب په غیرو را مخ کې کېدل شي نه کنه مضاف الیه په مضاف تاسو را مخ کې کولای شي نشه را مخ کې کولای نو داغه معمول پر را مخ کې کېدل شي نشه را مخ کې کېدل چې ضارب په غیرو نشه را مخ کې کېدل نو د ضارب هغه معمول خو بیاړو تاسو ما خلی ده نه او دلته هغه د زیدن څه شوی دی په نه شولای نو دا ترکیب جائز دی ورپسې اخوالا شي او دا بل ناجائز دی انا زیدن مثل ضارب په شکل کې به او شان ښکاری ها انا زیدن دا د شي دی انا مثل ضارب انا مثل او زیدن انا ز پشان د وخون کی د زید یم زید چې چا وخلو ز د اکی کس پشان یم ها او سو ګوره دا انا مبتدا ده مثلو سره مضاف ته کنا او ضاربن مضاف او دا زیدن د ضارب د پاره معمول له مفعول به ده کنا نو دا ترکیب ناروا ده نالکه دا بل دیم ناروا شي کنا زکه چې ضارب په مثلو نشي را مخ کې کېدل
نو د ضارب معمول زیدن څنګه را مخکې شو نو چې دا ناروا ده په کار دا را مخکنی دي ناروا شي چې ضارب په غیرو نشي را مخکې کېدل نه د ضارب معمول چې زیدن دغه په څنګه را مخکې شو نو وجه ښکارا ده چې دلته غیرو په معنا د نفي سره ده په معنا د لا سره ده او نه چې په معنا د سره شو لا سره نو دی مضاف نشو نو چې دی مضاف نشو نو ضارب مضاف الیه نشو اوس په پوه شولې نو هغه خبره د من نو وتل چې را مضاف الیه په مضاف نه را مخ کیږي داغه معمول بمو او په خلاف د مثلو باندې مثلو کې همانا د نفي نشته هغه یقیني مضاف ته نو هغه ترکیب ناروا شول او دا ترکیب څه شول ولذالک او د دې وجنه چې غیرو کې معنا د سره د نفي ده معنا ده نو جاز دا ترکیب جایز شو چې انا زیدن غیرو انا زیدن غیرو ضارب نو دا غیرو بدل ته ضارب ته نشي مضاف نشي بلکې دلته غیرو په معنا د سره شي نفي سره شي نو چې په معنا د نفي سره شول نو اوس پکې د اضافه ته خبره ختم شول ها و ان امتنع اگر چې دا ترکیب سره ممتنع دی چې انا زیدن مثل ضارب اوس په پوه شولې وقرئ یو قراءت کراغله غیر المغضوب علیهم وغیر الضالین راغله ها د لا په باندې سره راغله غیر زلال ستویلی کیږي العدول عن الطريق السوي عمدا او خطا د نیغ لارې نه کګیدل د قصتا یا په خطا سره ها کوم لار چې الله تعالی ته تللی د نیغ لار ده د الله رضا او جنت ته دا غینه کګیدل اوینه لکګیدل یا ډیر یا سمرا ګرځیدل کلیږي غړي خوراک کګیدل خطا سره یا عمد سره خطا سره دغه ګناهونه خو یا ټول عمد دی یا خطا دی کنه نو شراکګي خو ګناه کنه یا خطا یا عمد تا توای وله عرض عریض د دې لپاره کولاو میدان دی کولاو فراخی ده کولاو عرض عریض دی ډیر واسع فلنواله دی کولاواله دی او التفاوت بین ما بین ادناه و اقصاه کثیر او د ادنا او د اقصا منس کې چې کم تفاوت ته هغه کثیر دی ها ما ته ګوره الله تعالی ته چې کومه نه غلار تللی ده نو په هغه لار کې کتا مستحب پر خودل نو عمره کوک شو خلق غندرا کوک شو ها ترک اولامانه ترک مستحب دام سدي دام زلال نه خدا لږ غندرا کوک شو او اعلی درجه کفر ده ها کفرم سدي دام را کګیدل د نه غلارینا نو اعلی درجه کفر شو او ادنا درجه سره نو په دې منځ کې بیا ډیر شیزونه رالل کنه یو سړی یو مستحب پری دی بل لس پری دی بل سنت پری دی بل واجب پری دی بل پس فرض پری دی پویږي او بل پس اخوا کفر ته ورسیږي نه نو په منځ کې لوی میدان دی تاسو پوه شولې خو ادنا درجه د کېدو سره مستحب پری خودل اعلی درجه سره کفر دی تاسو پوه شولې به خبره نو دا کومه دعا چې مونږه اوغختله چې خدای د مغضوب علیهم او د ضالین د لارې نه مې اوسات نو چې مونږ کې بالکل زلال را نشي ها هغه زلال د ترک مستحب په شکل کې ولي نه ها نو دا لویه دعا شوله د ولایت دعا شوله ها او هغه زلال دی ممکن چې هغه ترک کفر دی ترک دا کفر دی ها سمه وقيل المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى وقيل او ویلی شوی دی چې مغضوب عليهم نه مراد څوک دي يهود دي ها څوک دي لقوله تعالى د وجد دی قول د الله تعالی نه په بار د يهودو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم منهم من لعنه الله دا پانشته دی غالبا ښا ها منهم دا په منهم شته فيهم ها صرف من لعنه الله ده دا په منهم هو نشته کنه
اخو ټیک شو لقوله تعالی فیهم د یهود بارکی الله تعالی د غضب لفظ استعمال کړي دي من لعنه الله دا هغه خلق دی چې بدی خدای لعنت کړي دي او غضب علیه او بدی څه کړي دي نو هغه د يهود په دې آیات کې الله تعالی ملعون وګرځول او سیو وګرځول مغضوب وګرځول او ظالمین مراد نسوارا دي لقوله تعالی قد ذلوا من قبل واذلوا كثيرا دي د پوخانه گمراه دي او نور خلق هم څه کړي دي دا قد ذلوا من قبل دام سوره مائده دا دغه اخر کې راغله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث نو د دین رستو دک الفاظ راغلي قد ذلوا من قبل واذلوا كثيرا تاسو په شله به خبره باندې قد ذلوا من قبل واذلوا كثيرا خپلم گمراه د پوخانه او ډیر خلک څه کړي دي گمراه کړي تاسو په شله به خبره باندې نو يهود مغضوب عليهم مراد سوق شو يهود او د ظالمین مراد تاسو په شله خبره باندې وقد روي مرفوعا وقد او داسي روایت مرفوعا هم نقل شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسند او مرفوع ده باغی کې راغلي دي چې د يهود مغضوب علیهم مراد سوق دي يهود او د چانه مراد تاسو په شله به نو قران کریم کې هم رالل چې د مغضوب علیهم مراد سوق دي يهود او د سنه مراد د ظالمین مراد نسوارا دي تاسو په شله به خبره باندې ويتجه ان يقال المغضوب عليهم العصاة او د ظالمون مراد الجاهلون بالله الجاهلون بالله تمشته ده ها اوس پورا شو